دا وخت ما سره ټلیفون د لارې موجود دی د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیرمن سکندر شیرپاو صاحب د هغې نظر په دې باندې اخلو. سکندر صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره مهرباني شاه فیصل خان. سر تاسو څه ګڼئ پرله پسې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ واقعات مخې ته راځي؟ دغه رنګ تاسو کتلي چې پېښور کې هم یو واقع شوې وه، پولیس کم موبین چې هغه په نښه شوی آی ای ډي په ذریعه، دغه رنګ بیا ټول لویه واقعه پرون په سوات کابل پولیس سټیشن مخې ته راغلې وه او دغه رنګ هغې کې هم 15 تنان چې وو هغه ویلی کېږي زخمیان شوي دي. تاسو څه ګڼئ چې دې خراب امن و امان صورتحال وجوهات څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شاه فیصل خان جو خو پرون چې دا کم سوات کې واقعیت شي ټولو کې اول خو زه دې کې کم کسان شهیدان شوي دي د هغوی خاندانونو سره د همدردۍ اظهار هم کوو او دا کم زخمیان چې دي هغوی لپاره دوام کوو چې الله تعالی دې زر شفا ول ورکړي. که موږ وګورو نو دا واقعیات یو صرف سوات کې نه دا او یا یو ورځ نه ده دا بلکې د څو میاشتو نه لګاتار کېږي لګیا دي. بلکې که زه د سی آر ایس کم سنټر فور ریسرچ اینڈ سیکیورټي سټډیز دی د هغوی کم فګرز واخلم او د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلکټ اینډ سیکیورټي سټډیز نو د جنورۍ نه واخله تر د 30 جون پورې دا تقریبا 300 واقعات شوي دي او که بیا پکې جولای دغه کې نو جولای کې ټولو کې سیوا واقعات شوي دي او دا بیا تقریبا 360 واقعات جوړیږي. که دا تاسو وګورئ نو دا د ورځې تقریبا 2 واقعات ځکه 1.7 راځي نو تقریبا 2 واقعات د ورځې شو او تقریبا 50 واقعات د هر میاشت شو. نو دا ډېر یو تشویشناک ټرند دی او مونږ دا ګڼو چې دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی. بدقسمتۍ نه مرکزی حکومت هم هغه شانتې توجه نه ورکوي او صوبایي حکومت هم هغه شانتې دې مسلې طرف ته توجه نه ورکوي. زموږ د پولیس رونه روزانه په بنیاد باندې شهادتونه ورکوي لګیا دي، د هغوی وینه تویږي لګیا ده، خو د دې ایشو هغه پولیټیکل اونرشپ چې دی موږ ته نه ښکاري او سره چې د صوبایي حکومت یا د مرکزي حکومت طرفه کم سپورټ پکارو د دې مسلې حل وباسلو لپاره، کم کوارډینیشن خپلو کې پکارو، کم د انټیلیجنس شیرینګ په دې کې پکارو، هغه موږ ته نه ښکاري. په دې معنی دې نه مخکې صوبایي حکومت ای پی سی هم راغوښتله، په اسمبلی کې هم یو صوبایي اسمبلی کې اجلاس یې راغوښتلو، خو دا هغه هم بس صرف نشستم برخاستم وشو او د هغې نه پس ته دغه مخامخ رانغی. نو دې لپاره کنکریټ سټیپس اوچتولو ضرورت دی او دا حالات دوباره داسې حل ته روان دي چې موږ دا ګڼو چې هسې نه چې بیا دغه 2008 والا صورتحال ته ورسي. الریډي زموږ پولیس چې دی کافي ډیمورالایز شوي دی ځکه چې د هغوی جنازې روزانه په بنیاد باندې اوچتول کېږي، خو زموږ صوبایي حکومت طرفه هغه شانتې هغوی سره همدردي نه کېږي، نه څوک په جنازو کې حاضري کوي. نو دا واقعیات ډېر هغې لحاظ سره تشویشناک دي او موږ دا ګڼو چې دا د صوبې دې وخت کې ټولو کې اهم مسله ده. یو طرف ته صوبایي حکومت جلسو لپاره خو سره ټایم شته، د خپل سیاسي مقاصد لپاره خو خبرو کولو لپاره ټایم شته، خو د کومه ذمواري چې د کرسۍ سره دوی ته ملو شوې ده هغه ذمواري هغوی موږ ته ښکاري چې سر ته نه رسوي لګیا دي. صوبایي حکومت خو سر دا ګڼي چې دا وفاقي حکومت ناقصه پالیسۍ له وجې په صوبه کې د امن و امان کم صورتحال چې دی دا خراب دی، بل خو وفاق وایي چې نه دا د صوبې ذمواري د امن و امان به هغې ټیک کوي. تاسو څه ګڼئ بحیثیت یو سیمې سیاست ده؟ یو خو ګورئ د پالیسو یا په دې بلیم گیم کې چې روزو چې دا د فلاني د پالیسۍ نتیجه ده یا د فلاني دغه دی دا وروسته هم کیدی شي. دې وخت کې اصل مسله دا ده چې خلکو ته ریلیف ورکړی شي.
دا د هر پښتون د هر د خیبر پښتونخوا د اوسیدونکو لومړنی حق دی چې هغه ته امن ملو شي او دا ذمہواری د مرکزی حکومت هم جوړیږي او ټولو کې زیاته بیا د صوبایي حکومت جوړیږي ځکه چې لا اینڈ آرډر چې دی دا یو صوبایي دغه دی سبجیکټ دی او دې لپاره پکار دا دی چې مونږ د دې په ځای چې مونږ سیاست په دې باندې کوو پکار دی چې مونږ د مسلې طرف ته توجه ورکړو زما خو به دا تجویز دی چې پکار دی چې ټول سیاسي پارټۍ ټول سټیک هولډرز دې راغوښتلي شي او دې باندې پوره یو ډیبیټ وشي ډسکشن وشي او یو داسې لایحه له جوړ کړی شي چې د دې مسلې حل وباسو. صحیح. بلخوا هغې د صوبایي حکومت ترجمان څو ورځې مخکې یو بیان راغلی و چې نوی نیشنل ایکشن پلان پکار دی. تاسو ګڼئ چې آیا نوی نیشنل ایکشن پلان پکار دی یا کوم نیشنل ایکشن پلان دی پای باندې عمل درآمد ضروري دی؟ تاسو څه ګڼئ؟ اول خو ګورئ دا وګورئ چې مخکې چې کوم نیشنل ایکشن پلان جوړ شو په هغې باندې څومره عمل وشو د هغې کوم ځای کې امپلیمنټیشن پاتې دی زما خیال اول خو د هغې دغه دی او بیا په دې باندې خبرې کیدی شي چې زه د حالاتو سره چونکې که اوس موږ وګورو نو دا هم یو تشویشناک خبره ده چې ډېره جدید اسلحه ملیټنټ سره ده او سره دا نوی ټرند د ډرونز والا دا هم شروع شو نو د دې لپاره که نور هم پکې بیا پوینټ سیټ کولو ضرورت دي هغه خو کیدی شي خو الریډي چې کوم ایگزسټینګ دي کم از کم په هغې باندې خو د عمل درآمد وشي که نه. صحیح. ډیره زیاته مننه سکندر خان شیرپاو صاحب، تاسو خپل دا قیمتي وخت او دا خپل موقف زموږ کتونکو مخې ته کېښود.